له مکې نه تر مدینې پورې د سوارلۍ بندوبست د خلافت له خوا نه وشو او په دې توګه په لارو کې د خوراک او څښاک لپاره د اوبو لپاره مکمل بندوبست شوی و. د عمر فاروق صاحب په دور کې هیڅ یو مسافر ځان سره سوارلۍ نه وړه او د هیڅ یو مسافر لپاره خوراکي توکي نو اړین نه و. 12,000 منابر فعال کړل او له دې نه د اسلام خپرونه کېده. په پای کې ابو لؤلؤ فارسي فیروز په شهادت ورساوه. ابو بکر صدیق صاحب د عمر فاروق صاحب په باب وایي ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. د ځمکې په مخ باندې چې مر نه ده راختلی چې د ځمکې په مخ باندې له عمر نه بل څوک دی بهترین انسان دی. د دې کارنامې د لښکرې ترتیب کړې د ده په وخت کې 2,000 وسلوال فوز او سپور لښکر دا به برچاپک او خطه منتظره وه. په همدې توګه بیت المال تنظیم کړ او هجري سنه د عمر فاروق صاحب په دور کې نو هغه شوې ده. هجري قمري سنه د عمر فاروق صاحب په دور کې ده. په همدې توګه د دواړو جوماتونو د مسجد حرام او د مسجد نبوي دوباره آبادي او توسعه د عمر فاروق صاحب په دور کې شوې ده. په همدې توګه د په دور کې لوی ښارونه آباد شوي دي. وسلوال فوز منظم شوی. د والیانو مالونه به ثبتول او چې کله به د ولایت نه وزارت نه عزل کول نو بیا به شتمني ورته نو کتله. په همدې توګه په لښکر کې قاضیان او ترجمانان او داعیان هم ټاکلي وو. ډېر زره احتیاطي عسکر موجود وو او په همدې توګه له والیانو نه له قمندانانو نه به د سیمې لیکلی راپور غوښته. عمراني لاسته راوړنې لوی ښارونه بندرونه عسکري لارې هم پکې شامل دي او سوداګریز مارکیټونه او لوی جنگي چوڼې. د دې په دور کې کوفه، بصره، فسطاط او ګڼ ښارونه آباد شو، ستر ښارونه آباد شو. نو الله دې په دې رحم وکړي او اسلامي امت خو د عمر د دور ارمانجن دی چې الله پاک هغه د عدل دور راولي او الله پاک بیا امت عزتمن کړي. دریم راشد خلیفه حضرت عثمان رضی الله عنه دی. د پلار نوم عفان دی. په ذینورین سره ملقب ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دته دوه لورګانې ورکړې وې. کله چې رقیه رضی الله عنها وفات شوه نو ام کلثوم رضی الله عنها نبی سم دته په نکاح وکړه. د حیا نمونه او میانه ونه غنم رنگ او خاسته ویختان زو هجرتین د دوه هجرت کړي دي. یو هجرت حبشو ته او بل مدینه منورې ته. تبوک ته 300 اسونه بار له سامان سره راوړل او په دې توګه 1000 دینار د سرو زرو د هم د الله په لار کې قربان کړ. د په 400 هجري کال باندې خلیفہ سره او د په دور کې همدان، خراسان، تبرستان، ارمنستان فتح حاصل. په دې توګه د سل بحري بیړۍ تیارې کړې وې چې د رومیانو د 1500 بیړیو مقابله وکړه. بل اخره د عبد الله بن سبا د فتنې ښکار سره په خپل کور کې په شهادت ورسېده. انا لله و انا الیه راجعون. له دې وروسته صحابه راغونډ شو او امیر المؤمنین علي بن ابي طالب رضی الله عنه نو د خلیفہ په توګه انتخاب کړ. د په ماشوموالي کې اسلام قبول کړی و. د کرم الله وجهه وای ځکه چې د بت ته سجده نه وکړي او د په شرک کې ژوند نه وکړي. د عشره مبشره له جملې نه ده او ستر غزوات کړي دي. په ټولو غزواتو کې د اعلی سرقومندان، د اعلی پهلوان، د اسد الله په توګه رول لوبولی دی. په همدې توګه پلن بدن او بهترین ویښتان، ګڼه ګیره، غنم رنګ او زاهد شجاع د میړانې غر او په 15 هجري کال خلیفہ سره د شام والی امیر معاویه رضی الله عنه د قصاص په بانه باندې لدنه سرکشي وکړه او په شام کې بیل حکومت اعلان کړ. بل اخره د بغاوتونو د ختمولو لپاره نو ډېرې هلې ځلې وکړي. په د حضرت عثمان صاحب د قصاص په ځنډېدو باندې د مدینې خلک خفه شول او د بیا کوفه د خلافت مرکز وګرځاو. بل اخره داخلي فتنې رامنځته شوې نو یو لیس مکه هم په داخلي فتنو کې فتح شوې نه ده.
د دې دور زیاتره په ګډوډیو باندې په مشکلاتو باندې او په جګړو باندې تیر شو او بل اخره د عبدالرحمن بن بلجم لخوانه د خارجي لخوانه په شهادت ورسېده انا لله وانا الیه راجعون الله دې په دې رحم وکړي یقینا د رسول الله خلافت دی کړی دی د رسول الله نیابت کړی دی او د پیغمبر هغه مثالي نظام دی چلولی دی الله دې په دې رحمتونه نازل کړي اسلامي امت خو د هغو مشرانو په هیله ده چې بیا هغه دور راسي او الله پاک زمکه د امن زانګو ګرځي زه به د دې درس په پای کې د دې درس په لنډیز باندې بیا بحث وکوم منګه دا خبره کړې و چې اصحاب کرام د اسلام غوره نسل څوک په حلم په نرمۍ شجاعت عدالت سخاوت کې ځانګړي شخصیتونه د خلافت تعریف داسې من کړو چې خلافت د دنیا او د دین په چارو کې د رسول الله نیابت ته وایي د نبی سم زیناستی ته خلیفه ویل کیږي د خلافت او ملوکیت فرق په انتخاب او په مشورې او په مسؤلیت او د عام خلکو په شان ژوند او په بیت المال د رسول الله په صحبت د جنت په زیرو او په زړونو باندې حکومت او د انتقاد په ازادي او د الله د کلمې په لوړتیا او په دې توګه په خدمت او د انتقاد په ازادي لیکن شاهان بیا لدينا برخمن نو ابو بکر صدیق صاحب لومړی خلیفہ دی د پلار نوم ابو قحافه لومړی مؤمن دی د سپین مخ د لوړې پزې ګڼې ګیرې د عشره مبشره له جملې نه دی صدیق دی د زهد او د تقوا او د استقامت غر دی کارنامې د ارتداد د فتنې له منځه وړل د قرآن جمع د خلافت سمه اداره د فتوحاتو پیلامه د روم او فارس په خلاف په شهامت سره مقابله د دینی قضایي سیاسي او عسکري چارو سمه اداره دویم راشد خلیفہ حضرت عمر فاروق صاحب دی د پلار خطاب د مور نوم حنتمه د ابو جهل خورین کې ده د فاروق لقب د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا ورته ورکړل شو لوړه تنه درلوده مضبوط بدن او لوی سر ګڼه ګیره هیبتناکه څیره لوړ غږ د عدل نمونه د سمې پوهې قوت زهد او تواضع څښتن د عشره مبشره له جملې نه ده د جاهلیت په دور کې د عربو سفیرو او د خارجه چارو مسؤلیتونه سمبالول د ابوبکر صدیق صاحب په کابینه کې د قاضي قضات دنده تسره کوله د ولس حال په خپل اخیسته له مدینې نه تر مکې پورې د سورلۍ د خوراک د بندوبست مسافرو لپاره بشپړ کړو 12,000 منبرونه د په دور کې فعال د ابو لؤلؤ فارسی فیروز لخوا په شهادت ورسېده په دې توګه د کارنامې د لخر بیت المال او د مسجد حرام توسعه خارونه د وسلوال فوز سمبالغ د والیانو د مالونو ثبت او په لخر کې د قاضیانو د ترجمانانو ټاکل د دې زره احتیاطي لخر او په دې توګه لیکل راپور له والیانو نه وغوښتل عمراني لاسراوړنې خارونه بندرونه عسکري لارې او په دې توګه سوداګریز مارکیټونه چاوني دا پکې شامل دي